جریر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنہ د ایمان راوړلو واقعا ډېر عجیب ده او ډېر ښکلې واقعا ده. فرمای مدینه منوره ته لا د جریر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنہ را دننه شوی نو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اطلاع ورکړه خلکو ته وی جریر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنہ په مدینه منوره ته راځي. فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په مسجد نبوی کې خطبه ورکوله او مسجد بالکل ډک و د ناست ځای پکې نو. دا جریر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنہ مسجد نبوی ته رادن نشو. چې رادن نشو نو دخل ایمان نو راوړیو. ډېر یعنی عجیب کیفیت ہو پہ مسلمانان ناستی پا مسجد نبوی کے ہو دا خدای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ورکی ندی چسنگ مسجد نبوی ترا دن نشو نو پا مسجد نبوی کے دا ناست زینو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک چسنگ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولی دو چد زان لدہ ناست زیکتو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صادر مبارک را واغستو جریر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنہ ته وغواړو. داسې پیغمبر الله جل جلاله مونږه تاسو لرا کړی دی دومره محبت کوونکې چې په مسجد نبوي کې صحابه کرام ناستی او دا جریر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنہ لا ایمان نو راوړی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته زر صادر وغواړو. فرمائی جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک صادر را واغستو خپل سینې سره ولګاو. الله اکبر. وی دا د چا صادر دی؟ وی دا زما د پاره څومره د شرف خبره ده چې د خدای پیغمبر مو ماته صادر فرمای خپل سینې سره ولګاو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی اکرمک الله کما اکرمتنی یا رسول اللہ. وی اللہ جل جلالہ دستا دا سے عزتو کی سنگ چتا زما عزتو کو دیر زیاد خوشحال شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتا او فرمائل چې په دې صادر باندې کینا بار بار ورته اصرار کو چې په دې صادر باندې کینا. فرمای جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دومره خوشحال شو فوراً ایمان راوړو او چې څنګه ایمان راوړو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د خدای پیغمبر نه تاسو کو وی د خدای پیغمبره تا دومره عزت ورکو جریر ابن عبدالله تا د دې څه وجه ده؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته جواب کې وایي وی دا سکار دی چې د قوم سردار کله راشي کنه تاسو خواله تاسو به داغه عزت کوئ داغه به اکرام کوئ. دا جریر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه به کله رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضرېدم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نه ما اجازت اغستو چې زه دننه درتلی شم. وی فرمای ما ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه اجازت ملاوي دو او بیا برته نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکی شو. دا جریر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر دعاګانې کړې دي. جاهلیت په زمانه کې اهل یمن والا په یمن کې یو نقلی کعبه جوړ کړه او پاغي کعبه کې دن بوتان پراتو خلق پتلو دا بوتانو عبادت پہ کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیات خفاو په دې باندې ډیر فکرمندو. فرمای جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی زما زړه غواړي چې ته لاړ شي دغه جعلی کعبه چې دا منهدمه کې رارتاوي کې زما زړه ته ډیر زیات سکون میلاو شي. فرمای جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ځان سره 50
شهسوار کړو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حکم تعمیل باندې روان شو. جریر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه خو نه یم مال دا ګوړ سواری نه راتله، نو فرمایي چې زه اس ته وختمه او روان شوم، نو په مخه به د اس نه را پرېوتمه. ویراله ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې دا داستان بیان کو چې د خدای پیغمبره زه خو د ګوړ سواری نه واقف نیمه او زه په مخه چې د اس نه را پرېوځمه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دعا وکړه، وی اللهم ثبته واجعله هادیا مهدیا. جریر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دعا نه رستو زه چې اس ته وختمه په ژوند کې زه بیا د اس نه نیم راغورځېدلی. او فرمایي چې مونږ لاړو هغه کعبه مونږ روانه کړه، جعلي کعبه چې کومه وه په یمن کې، او بیا مې پکې وورو لګاو. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته چې پته ولګېده، اطلاع ورته میلاو شوه چې جریر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ او د هغه ملګرو هغه کعبه روانه کړې ده. نو فرمایي وي زما دپاره او زما د ملګرو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک 15 پیرې د برکت دعا وکړه. دا داسې صحابي و، الله جل جلاله ورته ډېر مقام ورکړی و.